سعودي عرب ته د فیفا ورلد کپ 2034 هوسټینګ میلاو شو. د فیفا ورلد کپ 2034 په سعودي عرب کې کیږي. اوس په سعودي عرب د لپاره ګراوندونه جوړي. زما د ویډیو مقصد دا دی چې تاسو لا یو پیغام درکم چې څومره هم مسافر په سعودي عرب کې جاب کوي، څومره هم مسافر په سعودي عرب کې سټرګل کوي، کوشش کوي، نو هغه د لپاره وړه غټه اپورچونټي په سعودي عرب کې روانه ده. یا څومره هم پاکستانیان دا ټایم په پاکستان کې دی وغي د بهر ملک خوبونه ویني چې موږ په بهر ملک جاب کو، سپیشلی په خلیج ملکونو کې، نو هغه د لپاره په سعودي عرب کې وړه غټه اپورچونټي را روانه ده. نو ځان ولا پاکستان کې چې کم کسان دي سټوډنټس دي لا اوس په تعلیم دي کال دوه کې به ډیګري مکمل شوی د لپاره هم غټه موقع ده. او کم چې په سعودي عرب کې دی الریډي او هغه التجاب کوي او هغه د خجاب په تلاش کې، نو هغه د لپاره هم یو ډیره غټه موقع ده. ځکه چې دغه فوتبال په سعودي عرب کې کیږي، نو د لپاره به سعودي عرب ګراوندونه جوړي. تیر شوی چې کم ورلد کپ د فیفا ورلد کپ د فوتبال په قطر کې شو، هغه ورلد کپ د لپاره قطر 34 ګراوندونه تیار کړو، 34 ګراوندونه. نو تاسو مالو وای چې دغه 34 ګراوندونه جوړولو کې به څومره کمپنیانو کار کړی وي. خدای ګراوندونو سره شاپینګ مال جوړ شوی وي، دا ګراوندونو سره جوخت 5 سٹار هوټل، 3 سٹار هوټل، پی سی هوټل جوړ شوی وي جی. نو تاسو مال خپل وای چې دومره غټ کنستراکشن قطر کړو، یو هغه ټایم کې د قطر کم سکوپ هر سړی به قطر ته روانو. نو اوس خو په سعودي عرب کې روان فیفا ورلد کپ چې په 2034 کې وي، نو د تیاری به سعودي عرب خامخا 2026-27 نه خامخا د تیاری رواني. ځکه چې قطر والا 34 ګراوندونه تیار کړو، 2034 کې به دنیا نورم ایڈوانس شي وي. نو کې دیش سعودي عرب والا 50 ګراوندونه تیاری، دغه 50 ګراوندونو سره 50 هوټل جوړیږي، دغه 50 هوټلو سره به 50-60 شاپینګ مال جوړیږي، د لبه خامخا د میټرو هم جوړي. نو یو ډیر غټ پروجیکټ په سعودي عرب کې را روان دی. اوس چې کم خلک الریډي په سعودي عرب کې دي، یو سړی ډرایور دی، ډرایور نه بل شروعات کوم، هغه سره وړوکه لایسنس دی، نو هغه دا په کار چې هغه غټ لایسنس واخلي. ځکه کنستراکشن کار کې ټول غټ گاډي لګي، خامخا د ډرایور نه مدل شروع کا. اوس یو سړی چې کم دی الته په یو هوټل کې ریسپشن باندې کار کوي، نو هغه په کار چې ایکسپیرینس زر اگین کی. او سبا چې کم د قطر دا ورلد کپ دا سوري د فوتبال لا ورلد کپ را روان نه په سعودي عرب کې، نیو پی سی هوټل کې د منیجر هم لګې دی شي. مقصد می د ویډیو دا چې تاسو پهله نه خبردار شئ او د خپل سیویان چې کم دی یا په کم فیلډ کې تاسو لګیاي کار کوي، د کې ځان نور هم ایکسپرت لیول لور رسوي، د کې ځان تاسو ایکستریم لیول لور رسوي، په زیات نه زیاته تاسو مطلب زده کړه زیات نه زیات او کوي. که سبا دغلته یو غټه کمپنی د فوتبال د ګراوندونو کانټریکټ واخلي، نو چې سبا غي هایرینګ کوي او انټرویو واخلي چې ته ولا پاتې ناراضي. زما د ویډیو مقصد صرف داو چې پاکستان کې هم څومره هم ډیګري هولډر د ډیګري کې کال نیم پاتې دي، نو علم پکار دي چې ډیګري واغشتو سره دلته پاکستان کې مسنا ایکسپیرینس گینز کی. او دغه سعودي عرب لا چې کم د خلیج ملکونو خوب ویني چې وای مونږ په دوبۍ سعودي کې جاب کو، نو سعودي کې یو غټه اپورچونټي را روانه ده. ځکه سعودي عرب خلک چې کم دي هغه زیات پریفرنس کم دي، زیات پریفر کوي د پاکستان خلک. پاکستان ته غي ته پاکستان خلکو باندې باور هم کوي، د پاکستان خلک مهنتيان دي، قابل دي، په باور هم کوي او جاب هم د پاکستان خلکو لپاره اسانه ملاويږي. نو زما د ویډیو مقصد دا یو خو بریکینګ نیوز دا چې هوسټینګ سعودي عرب ته ملاو شو، او د کې د سعودي عرب غټه فائدہ ده. سعودي عرب چې مثلا د دې فوتبال دغه د جوړولو د لپاره ګراوندونو جوړولو د لپاره سي مثال خبره 50 کروڑه ریال لګي، نو ګټي به په 100 ارب ډالر به یا 100 ارب ریال به غي په دې فیفا ورلد کپ نه جنریټ کوي. دا یو ډیر غټ بزنس دی، په دې زمو ستا دماغ نه ورځي، په دې زمو ستا کیلکولیشن هم کار نه کوي. خو زما د ویډیو مقصد صرف دا چې تاسو ول نه ځان ولا اوس نه ریډي کوي، ځان اپګریډ کوي او ښه جاب تاسو له دغه کمپنیانو کې ملو شي، او هغه نه پس تاسو ښه پیسې ښه ریونیو جنریټ کوي او دل تخپل بچو لا یو بهتر مستقبل ورکوي. زما د ویډیو مقصد صرف یو اویرنس چې تاسو لامي دا پیغام درکولو چې ځان ول ریډي ساتي. غټه پروجیکټ په سعودي عرب کې را روان دي.